بیا پاکستانیان زما طالب زما مجاهد زما افغان ولس بیا بې ځایه نشي استعمالولی. زه به انشاءالله د بولدک په دروازه کې وتکشنم، بیا به دا ورته وایم ستا چل مکر دوکه به دې بیا خواته نشي راتېرېدلی. زه ستا سره مقابله کوم، زه ستا د اټوم مقابله کوم، زما ایمان ستا مقابله کوي، زما ایمان ناټو ماته کړه تا به ماتوي. تر ټوله ذلیله خلک په دنیا کې زموږ دښمنان هغه پاکستانیان دي. پاکستانیانو چې څومره ضربه موږ ته راکړې ده، زموږ د نظام شیرازه راخرابه کړې ده، د امریکې نه ده کړې. نن د امریکې څه زه په دغه خوابالۍ په دې نه یم چې تا محمد عمر نه دی شهید کړی، تا محیدالله نه دی شهید کړی، تا امدادالله نه دی شهید کړی، خو دغه پاکستانیانو موږ په شهیدان کړي یو. دغه پاکستانیانو باندې امریکایان نه وه ولاړ، دغه پاکستانیانو موږ په مرموز شکل د دې لپاره نه یې وژلي چې امریکایان ما درته ګټې دپاره امریکایان یې مړه کړله. موږ ته یې ولاړ چې پاکستان کې وګرځي، موږ ته یې ویل دا مواد دي، دا ریموټ دی، موږ ته یې دا میلیونونه ډالر دي در واخلئ امریکایان په ولي. دا جهاد دی، جهاد فی سبیل الله دی. موږ خپل شرایط درلوده، موږ په دنیا کې د پښې د ښودو ځای نه درلودی، خو پاکستانیانو بیا امریکایانو ته دا خبره وکړه چې محمد عمر مې مړ کړئ، عبیدالله مې مړ کړئ، برادر مې نیولی دی. بیا امریکایان خوشحاله کوله. نو دا ګیم دا ډرامه پاکستانیانو د دواړو دپاره داسې وچلوله، میلیاردونه ډالر دوی جیبو ته واچوله، زور یې تر مورو تر امریکایانو ووتی. یا موږ مړه سو یا امریکایان مړه سول، او نتیجه و دربدري و اختلافات افغانستان ولس ته پاتې سو. دا ټول د پاکستانیانو چلو تزویر دی.